نن سبا هر دویم کس دا پریشانی، هر دویم کس، هر دریم کس دا بیماری. دا ولی پیغمبر علیه السلام فرمایی وی زیاده روټی خوړل، زیاد خوب کول، زیاد خبرې کول او زیاد د خلکو سره کېناستل پاڅېدل، دا څلور شیونه داسې دي چې دا سړی پریشانه کیم، دا سړی بیماریم. چې کله زیات خوب راشي، زیات خوب، نو سړی د مرز نه تلاوت نه غافلی. چې کله زیاته روټۍ سړی شروع کړي، زیاته روټۍ خوري، نو صحت هم خرابوي، نو بیماریان یې سړی شروع شي. او چې کله زیاتې خبرې کول شروع شي، نو یا غیبتي، یا کنزلي، یا بله څه ګناه کې هم مختی، نو دا هم د سړی روحاني بیماری. او څلورم شی چې کله د خلکو سره زیات کینې پاسې د الله رب العزت دپاره څه ټیم نه، نو تا باندې به خامخا بیماریان نازي. دې وجې نه نن سبا په دنیا کې هر دویم کس، تاسو به وینئ څوک پریشانه دی، څوک بیمار دی، بلکې هر دویم لاسه کې هر کس په دنیا کې بیمار یا پریشان ای، خامخا یوه مسله ورته وي. دا ولې؟ روټۍ هم زیاتی، خوب هم زیاتی، دغه رنګې د خلکو سره کېناستل او پاڅېدل هم زیات او خبرې هم سی وایي. دې څلورو شیونو د وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي دا تاسو پریشانه کیم او دا تاسو بیماریم. نو دې څلورو شیونو نه تاسو لږ کموت وکړئ. خوراک کې هم کمی وراوله، که بیمار الله رب العزت په صحت درکړي. خوب کې هم کمی راوله، خوب 7 غنټې یا 8 غنټې خوب کوه، نور کار کوه. دغه رنګې د خلکو سره کېناستل پاڅېدل، ارشه درشه دا کمه که، ستا عزت په برقراري.